حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ویو انسان سحر ٹیم د یو مریض پختنی لورغه وی او یا زر پرشتي د دې انسان د پاره د ماخامه پر د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زر پرشتي او ماخام د مریض پختنی لورغه نو تسحر هتو پر او یا زر پرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب د مریض پختنی لاري ترسو چې ته الته موجود یې الله ستا درجې اوچتوي او ګناهونه دې ختموي دومره ثواب دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پنځه اعمال داسې دي چې دا چا وکړو دا انسان جنتی دی الله په جنتیانو کې ولیکو په جنتیانو کې ولیکو کم کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی من عاد مریضا چاچی د مریض پختنه وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه یو دا عمل وکړه د مریض بیمار پرسی وکړه نو د مریض تپوس کوي د مریض پختنه کوي پدې کې ډېر زیات اجر دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو انسان سحر ټیم د یو مریض پختنې لورغه وی او یا زر پرشتي د دې انسان د پاره د ماخامه پر د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زر پرشتي او ماخام دې د مریض پختنې لورغه نو تسحر هتو پر او یا زر پرشتي د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي څومره ثواب د مریض پختنې لاري ترسو چې ته الته موجود یې الله ستا درجې اوچتوي او ګناهونه دې ختموي دومره ثواب دی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من عاد مریضا چا چې د بیمار پختنه وکړه او د بیمار فرسی سنت طریقه دا داوم ازده کوي چې کله د مریض پختنه لورلې التلارې لومبه به هغه ته تسلی ورکړي تسلی بوله ورکړي مړه تک جگ جوړي روغ رمټي ستانه ډېر بیمارانو الله غسم کړي دي نو ته خو لا ډېر ښې اول به له سور کې تسلی ورکړي اگر چې تا ته پته وي چې دی بالکل په حالت د مرګ کې دی ډېر غېدو والا نه دی اگر چې تا ته پته چې دا ډېر زیات خراب دی په تسلی ولا ورکړه د تسلی خبرې وته دویم دا دی چې خواته کېنه او په دې تندي باندې ورله لاس کېده لاس پې کېده په مریض باندې لاس کېښودل دا د نبي علیه الصلوۃ والسلام سنت مبارکه دي په دې باندې د دې مریض د زړه ته یو تسلی میلاو شي یو خوشحالي میلاو شي ځکه چې دی وایي زه د زمانه کرکه نه کوي اکثر خلک د بیماران نه کرکه کوي دا مرض به تې ماته ولګي که نه نږدې ورسره هم کښېني نه نبی علیه السلام به چې بیمار له لاړ په دې تندي به یې ورته لاس کېښودو او دریم به داسې وکړي چې دعا به ورته وکړي دعا به دې ورته کوي الله شفای کامله عاجله دائمه ورته نصیب کړه الله جګ جوړ صحت ورته ور نصیب کړه دا وکړه او بیا ایسارېږه مه سیده راپاسه ښه سیده راپاسه نو زمونږ خلک چې بیمار لاړ شي نو زمونږ په بیمار پرسۍ باندې خلک پوهېږي نه زنانه خو چې لاړې شي هغوی خو چې د ډوډۍ نه والي واپس نه راځي او به ته لومبی ډوډۍ خوري او هغې نه به واپس راځي اگر چې هلته کې هغه هر څومره مریض دی ورته په حالت د ځانکدن کې ولې نه پروت یو به ډوډۍ وي بیا به راځي صحیح شو نو هغه غریبانان په خپل غم کې دلته کې دوی بل مصیبت جوړ کړي د بیمار فرسۍ طریقه دا ده چې دغه درې کاره دې وکړو لارې تسلي دې ورله ورکړه په مریض
ته د دعا وکړه او لاس دې په کېښودو بس دعا وکړه راپاسه ساري کې به ډېر نښه زمون خلک چې لاړ شي اول خو تسلي مریض له ورکوي نه مریض له تسلي نه ورکوي بلکې الټه چې د هغه خوا ته کېږي که نه اوښ کې به تویول شروع کړي او سر به څنډې او بعضې پکې یو بل ته خولي نږدې کړي یاره وایي رنګ یې زیات شوی دی صحیح ده که نه که نه مري نه مړ شي ټیک ده داسې دا غلطه طریقه ده تسلي وله ورکړه تسلي وله ورکړه دویم دا چې د مریض خوا ته ناست یو یوه کیسه به رالو هغه به ختمېږي او بله به رالو یوه کیسه به رالو هغه به ختمېږي او بله کیسې به رالو کیسې به رالو که هغه غریب به په کټ باندې پروت یا موږ به خپل ګپ ګرم کړی یو عالم تپوس د څوک تلی و نو هغه به یو کیسه راغسته به یې ختموله چې بله به یې راغسته چې خپلې کیسې وکړې په اخر کې ورته وایي ته څنګه یې هغه ورته وایي جګ جوړ یم خو که ته لاړې جګ جوړ یم خو که ته لاړې ته د دې ځای نه پاڅېږې زه جوړ یم نو موږ مریض دې حالت ته ورسوو هغه خدا پاک اوس دې زما د خوا نه پاڅئ په خپله بیمارۍ باندې تکلیف یا موږ خبرې کوو پوه شئ که نه د بیمار تپوس کوئ خو په دې طریقه باندې چې هغه به تنګوئ نه ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من عاد مریضا چا چې د بیمار پرسي وکړه یوه دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وشهد جنازة څوک چې په جنازه کې شریک شو د یو مسلمان ورور ګوره د یو مسلمان په بل مسلمان باندې یو څو حقونه دي په هغې کې یو حق د مسلمان په بل مسلمان دا دی چې په جنازه کې به شرکت کوي په جنازه کې به شرکت کوي او په جنازه کې شرکت کول دا ډېر لوی ثواب لري حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان د بل مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالی دته یو قیرات ثواب ورکو او کو په دفن کې شریک شو نو 2 قیرات ورته الله ورکو او قیرات څومره دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قیرات د احد د غرم نه دی نو د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو د احد د غرم نه نیکۍ درته میلاو شوی که په دفن کې شریک شوی نو 2 د احد د غرم نه نیکۍ درته میلاو شوی دومره لوی ثواب دی د یو مسلمان په جنازه کې شرکت کول او حدیث مبارک کې راځي وای د یو مسلمان په جنازه کې چې 40 تن شریک شو الله تبارک وتعالی دغه مړي ته مغفرت نصیب کړي اوس پته وای چې مولوی صاحب دا خو د ټول مړي بخلې شي دی بیا په دې په جنازو کې خو پساونو خلق ولاړي او څومره چې لوی رزيلي او چې څومره لوی منافق او بدمعش دغه په جنازه کې دومره خلق دي داسې داسې نه ده الله دا نه یادوي هغه الله تبارک وتعالی دا مخلوق یادوي چې 10 پنې په جنازه باندې به ولاړي دا یادوي او دا یادوي الله تبارک وتعالی نبی رسول الله سلام دا یاد کړي چې 10 پنې په جنازه باندې به ولاړي هغه دا نه دی یاد کړی هغه دا نه یاد کړی چې ګیره به د حرامونه ډکه په جنازه باندې به ولاړي الله اکبر تدین متقیان نیکان خلق مراد دی چې 40 تن نیکان چې ګیره د حرامو نه پاک وا او دا د یو مسلمان په جنازه کې شریک شو الله تبارک وتعالی د انسان ته نصیب کوي مغفرت نصیب کوي نو چې څومره ویل رزیلی نو دومره جنازې له رزیلان ډېر راغلي دي او چې څومره لوی منافقین دومره منافقین راغلي او چې څومره لوی حرام خور نو دومره جنازې له حرام خوار ډېر راغلي داغه په جنازه باندې دې بخلې کیږي نه زیات تر هغه کې داسې ولاړې او داسې نه ویلې خو باندې کنه خو پلان کې ته بشو کوم چې ګورې جنازې لراغلې ومه دین هغه 40 کس مراد دي چې متقیان دي حرام خور نه دي نیک عمل دي او په دې نیت راغلي دي چې الله په مال ثواب راکړي د کارو د پاره راغلي اسی په جنازو کې به داسې 40 تنه نن سبا پیدا شي لسته نه هم پیدا نه کې مړه چې حرام خور نه په ګېډه کې حرام نه او نور څه ارامیتوبونه پکې موجود نه په جنازه کې داسې لسته نه پیدا نشي
نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وشهد جنازه، کوم انسان چې د یو مسلمان په جنازه کې څه شو شریک شو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصام رمضانا، وصام یوما، د یوې ورځې روژه نیوله، د یوې ورځې روژه ونیوله. روژه نیول دا ډېر لوی ثواب دی، دا د انسان خواهشات ختمي. نبی علیه السلام هغې نوجوانانو ته ویلي وو چې د چا د واده طاقت نه کېږي او ګناه ترې کېږي، نبی علیه السلام ورته فرمایلي وو ای د ځوانانو ټولګیا روژې نیسئ، روژې په دې سره به ستاسو خواهشات کنټرول وي، دې سره به ستاسو خواهشات څه وي کنټرول وي، د ګناه نه به بچ شئ چې واده نشئ کولی. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وراح الی الجمعه، کم انسان چې د جمعې منځ کو جمعې ته راغی دا ډېر لوی ثواب لري، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کم انسان چې د جمعې منځ وکړو الله تبارک وتعالی ورته تیر شوي ټولې افتې ګناهونه معاف کړه، خو واړه ګناهونه ته مراد دي. صحیح شو. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واعتق رقبه، یو مړی یو غلام یې آزاد کو. څو کاره شو؟ پنځه. نبی علیہ السلام فرمایي دا پنځه کاره چې چا وکړو دا انسان جنتی دی. کم یو نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار فرسی وکړه. دویم نبی علیہ السلام فرمایي وشهد جنازه، د یو مسلمان جنازه وکړه. دریم نبی علیہ السلام فرمایي وصام یوما، یوې ورځې روژه ونیوله. څلورم نبی علیہ السلام فرمایي وراح الی الجمعه، د جمعې منځ وکړو. او پنځم نبی علیہ السلام فرمایي واعتق رقبه، یو مړی یو غلام آزاد کو، یو بی ګناه قیدی آزاد کو، یو بی ګناه قیدی آزاد کو. دا پنځه کاره چې چا وکړو نبی علیہ السلام فرمایي دا انسان جنتی دی، دا انسان سره جنتی دی. مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړیو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالۍ هم راځي، غمونه به هم راځي. مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام څه وه چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کړو. په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي، غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی، ازمیخ کوي په تاسو باندې، امتحان کوي په تاسو باندې چې په تاسو کې کم انسان ښایسته عمل کوونکی دی. ښایسته عمل ویلی دی، ډېر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیه السلام د سنتو خلاف هیڅ پیدا نه لري. ښایسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. نو ژوند هم دی، مرګ هم دی. دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبی کړی دی په ژوند باندې. حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه، خو دغه آیت کې الله مرګ لومبی کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي، وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی؟ اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي، مرګ به نه یېری.
دنیا کې ژوند کوا خو دا خبره مه هېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته، هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي، پولې دي، هسې نه چې هغه کراس کړي او د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی، نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي، نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغې آیت کې الله لومړی مرګ ذکر کړی، وروستو ژوند یې ذکر کړی دی. د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلي یو، الله را تبارک وتعالی را نیټه مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي. هغې له تیارۍ پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي؟ دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه؟ هر کور کې غم راتلونکی دی. دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی. نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځانکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغې کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځانکدن شروع دی د هغه په خوا کې د کیني او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د ځانکدن په سختو کې دی، هغه د بیمارۍ په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي د چا چې ځانکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي. امید د رب نه دا دی چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاري شي. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوئ؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمائی د چا چې په ژبه باندې آخري خبره دا راله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمائی دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتی دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتی دی. خو دا نه، کله کله موږ د یو انسان په خوا کې ناست یو، د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي، یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی وي، خلک سهار خبر شوي ما پاسه و هغه مړو،
نو ته به څه وایې چې دا مسلمان نه دی؟ نه دا مسلمان دی، دا مسلمان دی. کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي، دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی. خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مري، زما ستا دا ذمهواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو، لا اله الا الله، دا کلمه ورته وایو. کله چې دا انسان وفات شو، دویمه طریقه بیا څه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي، د هغه خوله وازه پاتې شي، خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي. نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې که، خوله وله راټوله که، زنه وله وتړه، خپې لاس ورله سم که. کله چې یو انسان وفات شي، د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي، او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی، د سترګې اسمان ته نیولي، د سترګې اسمان ته ولې نیولي؟ حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي کنه، نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي، نو دا سترګې ورته داسې ګوري، دې روح ته ګوري، نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل، د سترګې دکه شانتې غړېدلې پاتې شو. نو چې غړېدلې پاتې شي، په دې سترګو ورله لاس راوکاږه، سترګې ورله پټې که. حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې له ورغی، چې پوښتنې له ورغی خپل خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناست و، د هغه حالت د ځانکدن و، سخته پرې وه. نو کله چې د هغه نه روح ووتو، خلک پوه نه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر. کله چې روح قبض کړی شي، نو دا نظر هغې ته ګوري، ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړله، نو فزج الناس، خلکو شور وکړو، جړاګانې شروع شي، خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر. په دې ټایم کې ځان ته خیري مه کوئ، بدې ردې مه وایئ، بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو، د خیر خبره کوئ، ځان ته خیرې مه کوئ. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون. تاسو چې دا کمې خبرې په دې ټیم کې کوئ، په دې باندې فرشتې آمین وایي. نو ډېر کله ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي، دا خو دا کیسې کوي، خو په دې باندې ګورې فرشتې آمین وایي، دې باندې فرشتې آمین وایي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطې خبرې مه کوئ، ستاسو په دې خبرو باندې فرشتې آمین وایي. بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وه، ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، دی ویل زما د دې ښځې خاوند د یو بل سره ډېره مینه وه، د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو. دا ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه چې کله بیمار شو کنه، دی ام سلمہ رضی الله تعالی عنه ویل وی الله دې سکی نه خو که څه شو په ده به زه داسې ژړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي.
به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي داسې جړا به پسې کومه خو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي که نه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ صبر نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما وی زه جړا کوم نو دلته راته د نبی علیه السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیه السلام فرمایلی صبر کوئ انا لله و انا الیه راجعون وایي وی ما په دغه ټایم کې دکه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون وی دا کلمه می وویله او دا می وی چې الله مال د دې نه بهتر راکړي نبی علیه السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا دعا کوه د الله نه چې ما ته د دې نه څه راکړه ښایسته او غوره راکړه وی دا مې ووی خو په زړه کې مې وي چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي د نبی علیه السلام حدیث مبارکو دا خو مې ووي چې الله ما ته د ده نه غوره راکړه خو په زړه کې مې وي چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلاویږي خو بس د نبی علیه السلام حدیث او ما پې عمل وکړو وی وخت تیر نه و څه موده پس ما ته د نبی علیه السلام رشته راله د نبی علیه السلام رشته راله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیه السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ما ته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی د دواړو جهانو سردار دی نو د دې وجې نه چې تکلیف راغی مصیبت راغی صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي الله تبارک وتعالی د هغې بدله ذکر کړي که نه ان الله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې زه دې ملګری یم د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دي فرمایلی چې دا عمل دی وکړو ملګری دې زه یمه بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دې وکړو نو زه دې ملګری یم نو چې الله دې ملګری شو نو پاتې څه شو بیا کمې د څه شي راغی نو مصیبت پر راځي غم پر راځي تکلیف پر راځي خو څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر به کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی چې کله د یو مسلمان بچی مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وی اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو د هغه نه خو د هغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته وی الله او مونږ د هغې ستا د بنده نه بچی واغه ځکه چې ستا حکم و بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه بچی چې دی دا د زړه میوه ده دا د زړه میوه ده نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله فرشتې ورته وی او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده څه وي تاسو چې د هغه د بچي نه روح واغستو د هغه نه خو د هغه د زړه میوه وشو کوله په دغې ټایم کې زما بنده څه وویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع
الله ستا حمد بیان کو واسترجعوا انا لله و انا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمای سره د خپل علم چې الله ته فتح ده خو بیا هم د فرشتو نه تپوس کوي ښه تاسو د هغه د زړه مې وشو کوله تاسو د هغه نه د هغه بچی اغوستو په دغه ټایم کې هم هغه زما حمد وي په دغه ټایم کې هم هغه انا لله ویل او صبر یې کو فرشتي ورته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایي وی لاړې شئ او په جنت کې یو محل او یو بنګله جوړه کړئ یو محل جوړ کړئ او یو بنګله جوړه کړئ او په دې ګیټ او په دې ورته ولیکئ بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغې وسموه بیت الحمد هغې له نوم بیت الحمد کېدی دغه بنگلې لره دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی دا د هغې چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنگله ده الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي علماو یو واقع لیکلې ده او یو عالم او یو مولي صاحب د هغه زوی وفات شو بچی وفات شو دی په دې بچي باندې ډېر زیات مین او هر سړی په خپل بچي باندې میني نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډېر غمجن و ډېر زیات پسې خفه و د درس او تدریس پرېښود بیانونه یې پرېښودل سبقونه ویلې پرېښودل ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او ژړل به خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راتو یوه زنانه وه هوښیاره زنانه وه هغې ویل وي تاسو ما دې مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم بس مولي صاحب نه اجازت وغوښتی شو یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري راتلی شي وی رادې شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه وی وکړه څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډۍ وه نو زمونږ خادي و ما د هغې نه سوالي کالی واغستو یو خادي و هغې له تلم د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي نو زه یې خادۍ له تلم نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو والی وي یا هر څه و د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ترې اخیستی و خادي پکې ما تیره کړله بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل کالي زما سره پاتې شو ها وخت تېرېدو کلونه پکې تیر شو هغه کالي ما کلونه استعمال کو چې په کلونو مې استعمال کړو اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دی چې زما هغه کالي ما ته حواله کړه خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي زه یې ولې نه ورکوم زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی نو هغه مولانا ورته غوسه شوي عجیبه ښځه یې نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونه وي تا په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت دې استعمال کو او اوس یې چې درنه غواړي نو د هغې شکر نه ادا کوي نو موټکرې پې شوې ورکوي نه اوسو دا ته څه عجیبه ښځه هغې ته د هغې کالی ورکړه او شکر یې ادا کړه چې د دوه ورځو اغستی و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کړو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نو په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه
دا خو نه الله سبا له هم اخیستی شو دا بچی خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واخیستو نو ته پسې خفه یې مسلې دې پرېښودې په ګوټ کې کېناستې نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریه ادا کړه نو ته د الله شکریه ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه ښه پوه کړم مسله هغې ته بیانوم په خپله مې پې عمل نشته دی نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته خپل درس او تدریس یې دوباره شروع کړو مقصد مې دا و چې غم به راځي مصیبت به راځي خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي د الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او فریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع دي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ دو آواز لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی آوازونه دي لعنتی آوازونه الله دې نه ډیر زیات نفرت کوي دو آواز دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو आवाज د ټنګ ټکور د ګانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه دی لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او مونږ پښتانه سوای زمون پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کیږي هغه خادي دی چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کیږي خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کیږي په دې ټنګ ټکور د ځانوم برباد کو د کور نه د برکتونه ختم کړو چې څومره غوبل په دې خادۍ کې وي که نه دا څومره ټنګ ټکوري که نه میاشت بعد معلومات کوه خواښې انګور یو بل ته لاندې وتي صحیح شو بیا وی دا مې څه بلا را دننه کړه خو چې راوستې مې دنه په کور کې مې غوبل جوړ دی نو غوبل به جوړلی په کومه ورځ چې تا راوسته تا د رحمت فرشتې د کور نه لیږلې وي ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه دې فرشتې د واده په ورځ رخصتې کړي نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی اوس نو دا لعنتي اوازونه دي د دې نه فریض پکار دی په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول ویر جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی زما امتی نه دی خغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه ده زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې څه وخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلی ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وی بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی نو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي نو د جاهلیت چغې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان
حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې کمی زنانه چې په غمونو کې ویر کا ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دی که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر که ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي الله دی فنا راکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه سلور خبرې داسې دي سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي د جاهلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې د سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول پس نسب باندې څه کول فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سر قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته ری ته خو وایې زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې د هغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی علیہ السلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ماته خبرې کوي کسبګر سړی دی سړی ته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دا کمزوري سړی دی دې ماته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي مونږ باندې الله باران ووره په مونږ باندې الله تبارک وتعالی باران ووره او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه دا باران وشو دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه باران وشو هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي او چې دا ستوری راشي باران کېږي لکه زموږ د خلکو هم دا یوه نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران مونږ په سترګو هم ونه وینو شي که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي النیاحة ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت که وی په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه
جړه وکړه. هغه چې براله جزاله به خپله ټاپه کیس شروع کړه چې دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و، دا خو داسې سړی و. جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه. دا د جاهلیت طریقه ده، دا د جاهلیت طریقه ده. هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې. نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي، خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي. په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي، هله وي پلانکی راله ګوره ورته ښه دا به اوس جړا کوي، هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي. دا ستا څه دی؟ ستا څه دی چې ته پې پړ مخې را پرېوځئ؟ دا برابرې ته و چې د دې پلار چېرته مړ دی، پړ مخې به راوروځي، یو غوغا به جوړ کړي، یو چل به جوړ کړي، او ټولې ښځې ویله پلانکی راله. پلانکی جدا شي، دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی. ځان له څه کیسه شروع کړې ده. نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې، نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي، پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي. دا په شریعت کې د سره شته دی نه. نو النیاحتو ویر کول په غم کې نبی علیه السلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي. ها غم راغی، مصیبت راغی، انسان د زړه ته تکلیف راسي، د سترګو نه اوښکې هم بهیږي. سعد رضی الله تعالی عنه بیمار دی. نبی علیه السلام یې پوښتنې له ورغی چې ورغې د هغه زنکدن شروع چې نبی علیه السلام ورته وکتل، د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې، مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې. دغرنګې د نبی علیه السلام رسې وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و. نبی علیه السلام پسې سوال جواب وکړو، زما بابا ته ووایه چې مونږ کره لږ راشي. نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و، وی زما لور ته وایه چې صبر کوه، صبر کوه. بیا پسې هغې سوال جواب وکړو، بابا ته ووایه چې لږ راشي که نه. نبی علیه السلام چې لاړو، دا نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه زنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه. د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وي، سترګې جاړي، اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو، ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو، نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. وی ان القلب یحزن والعین یدمع، زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې، او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي. ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم، خفه یم در باندې. خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی. سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي، زړه یقینا غمجن وي. د دې اجازت په شریعت کې شته دی، خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی. او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي. هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی، د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي. غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي، پاتې شه سندرې ویل چې لا هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي. دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه راسره غمجن نه، هغه هسې ځان له شو جوړوي. زړه چې غمجن وي که نه، بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي، هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو. نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی، د دې منع نه ده، دا په اختیار کې نه دي. خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي. نو چې کله یو انسان وفات شو، نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د زنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي، بیا ورله سترګې راپټې کړي، خپې لاس ورله سم کړي، او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي. ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي، کفن دفن کې به تاخیرو
حدیث مبارک کې راځي وی په صحابه کرامو کې بچي یو تن سحر وفات شو کنه نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنی د ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو کنه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایثارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي ته دې نه سوا ایثارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل به وکړي ولې هغه مړ دی دکې خاورو ته به یې دیم سپاري د ایثارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او کو دا هم بدعملی دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه یې زر کوز کوئ بیا لرې کوئ کو نیکمال خپلو نعمتونو له به لاړ شي او کو بدعملی تاسو به ترې نه خلاص شه د دې ایثارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي ځان د مانځه نه خلاص کړي دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې رارسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضر شي که نه نو دا ایثاروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایثاروه او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وی پیغله جینۍ په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی ورګه دا خو به شپاړسم کوي ورګه دا خو به امپل کوي ورګه زه ترې لا ډاکټره جوړومه نو چې ډاکټر دې جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه وایي دا تا راله څه شي کتلی در سره کوم نه زه به اوس په خپله خوښه کوم داسې که نه د خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دې ورګه زه ترې ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر دې جوړه کړي نه هغه وایي دا تا راله څه شی کتلی زه به اوس په خپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وي تا دې تپوس کړی وي پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یي کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته وله وګوره نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دي خپل خادي هم جوړول پکار دي په دې طریقه باندې زمون معاشره به څنګه ټیک کېږي زمون معاشره به هله ټیک کېږي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت باندې عمل وکړو داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه